بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو عمر جمشید ما او دا وخت را سره د پښتو ژبې معروف شاعر بریال وفا صاحب موجود دی دنه تقریبا مونږ ډېرې جاتې مرکې ریکارډ کې او ماشاءالله د چې کوم شعرونه یې هغه په پښتنو باندې ډېر زیات ښه لګي د سره یو څه خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جمشید بھائی ستړي مه شئ او په خیر راغلی. تاسو ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله شکر الحمدلله. ډېر شعرونه مې ریکارډ کړل خو چې زه کتونکي غوښتنه کوي چې یاره تاسو ته نور شعرونه هم ریکارډ کړي. ډېره مننه د کتونکو هم شکریا ادا کوو ستاسو هم او بالکل چې مونږ اوري زمونږ غزلې پې ښې لګي نو مونږ دپاره دا د فخر مقام دی. ډېره شکریا ادا کوو. مهرباني. صحیح. بریال وفا صاحب دا راته وایي تاسو د شعر و شاعرۍ په دې دنیا کې کله قدم کېښو؟ جمشید بھائی زما خو تقریبا 8 کاله وشول غزل لیکو نظم هم لیکو او 8 کاله مو شول تقریبا لګیو. صحیح. انتان چې ما کوم هغه ټک پول کې مراکه کړي وه نو هغه ټایم تقریبا تاسو 2-3 کاله شي یعنی نوي وای او تقریبا او داسې 2-3 کاله نه بلکې یو 4 کاله شي هغه ټایم چې مرکه مو کړی وه. غزل ما ریکارډ کړی و چې نه خایم ولې درته وخایم ما سره پیزوان دی په لاسونو کې. ډېر خوند یې کړو. ښه اوس زموږ د کتونکو ته ښکلي ښکلي اشعار ډالۍ. بس لنډ بهر یو څو شعرونه بدلوم چې وای دا چې زه غلی یم دا چې زه غلی یم په زړه د غلی یم دا چې زه غلی یم په زړه د غلی یم د دندې راوړه اشنا درته راغلی یم. هاي ډېر زبردست. ډېره مننه. د دندې راوړه اشنا درته راغلی یم غمونه مه راکوه ډېر دردېدلی یم. ډېر ښه ډېر زبردست. غمونه مه راکوه ډېر دردېدلی یم زه دومره نه یم پاتې زه غم خوړلی یم. زه غم خوړلی یم. هاي ډېر ښه. زه دومره نه یم پاتې زه غم خوړلی یم د جدایۍ په اور کې ډېر سوځېدلی یم. ډېر سوځېدلی. او خالد بھائی وای هسې ژوندی پاتې یم زه چا وژلی یم. زه چا وژلی یم. هسې ژوندی پاتې یم زه چا وژلی یم او درته قسم به وکړم که خندېدلی یم. اوه هو فل حد دې پې وکړو. ډېره مننه. درته قسم به وکړم که خندېدلی یم او تا د بڼو په غشو اشنا ویشتلی یم. هاي ډېر ښه ډېر زبردست. تا د بڼو په غشو تا د بڼو په غشو اشنا ویشتلی یم او خفه خفه ولاړ یم. خفه خفه ولاړ یم زه چا رټلی یم. خفه خفه ولاړ یم زه چا رټلی یم او بریا له تا نه قربان زه تا ګټلی یم. ډېر ښه. ډېره مننه. ډېر زبردست. ما تا ته اوس هسې خندا راځي. موږ ته یو مرکه کړې وه نو ما وویل چې ډېر ښه ډېر زبردست حد دې وکړو تباهي دې وکړه. بس هغه خلکو وایي چې یاره دا تا د ویلي او ایکټنګ کړی دی چې هغې نه بس چې زه عام تا دغه کول ما ته هم خندا راځي. ښه اوس چونکې دا 2 سیندونه هلته کې یو ځای کېږي دریای سند او دریای کابل را زمونږ کیمرامین تا ته وښیي نو ماشاءالله ډېر زیات بهترینه نظاره ده او ډېره خوندوره نظاره ده. ما وایي که داسې یو شعرونه تاسو ویلي وي چې یاره هغه په د سیند په حوالې سره وي د اباسین حوالې سره وي نو زمونږ د کومه جي ډېره مننه خوشحاله اوسئ. جمشید بھائی وای دا د سیند غاړه او روانې اوبه دا د سیند غاړه او روانې اوبه په بهېدو نه شوې ستومانې اوبه. هاي ډېر ښه. دا د سیند غاړه او روانې اوبه په بهېدو نه شوې ستومانې اوبه دغه اوبو له ما غمي وړي دي دغه اوبو له ما غمي وړي دي د قاتلانې اوبه. ډېر ښه ډېر ښه. دغه اوبو له ما غمي وړي دي د قاتلانې اوبه او زه یې تر څنګ ناست یم نه مې وړي خو په ما دې ډېرې مهربانې اوبه. ډېر ښه ډېر زبردست. او دا د 5م موسم باران دی جوړې دا د 5م موسم باران دی جوړې زما پر مخ دې را روانې اوبه. ډېر زبردست ډېر. دا د 5م موسم باران دی جوړې زما پر مخ دې را روانې اوبه او کلونه وشول پرې سرونه شیندو کلونه وشول پرې سرونه شیندو مونږ ته پرېوتې ډېرې ګرانې اوبه. ډېر ښه ډېر زبردست. بریا له ستا دې په نصیب کې هم شي بریا له ستا دې په نصیب کې هم شي لکه زمزم داسې ارزانې اوبه. هاي فل حد. ډېره مننه. یو څو شعرونه به وایم. وایي ځان باندې ګمان د فرشتو کوي ځان باندې ګمان د فرشتو کوي ما کې اوس عیبونه ګوري نور خلک. ځان باندې ګمان د فرشتو کوي ما کې اوس عیبونه ګوري نور خلک زما په بربادۍ کې ملوث دي ټول څه پک پردي او څه د کور خلک. ډېر ښه. زما په بربادۍ کې ملوث دي ټول څه پکې پردي او څه د کور خلک دلته به په سپینه جامه داغ لګي دلته به په سپینه جامه داغ لګي دلته اکثر سپین پاتې شي تور خلک. ډېر زبردست. او ډېره مننه. زه په داسې حال کې زندگی کوم په نه خبره ماته کې پیغور خلک. ډېر ښه ډېر زبردست. په داسې حال کې زندگی کوم په نه خبره ماته کړي پیغور خلک
اور ډیره مننه مهرباني خوشاله اوسئ کور ودان ډېره مهرباني ملګرو دا و بریال وفا صاحب ماشاءالله ډېر زیات زبردست ډېر ښکلي اشعار چې کوم دی زمونږ ته او زمونږ د کتونکو ته ډالۍ کړل یقینا چې تاسو به دا خوښ شوي وي که چېرې په تاسو کې هم ټیلنټ وي او تاسو زمونږ پر شیشه باندې شعر و شاعري کول غواړئ نو بالکل زمونږ سره رابطه وکړئ انشاءالله مونږ او مونږ دا ټیم به تاسو څخه ضرور درځو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني ښاد آباد اوسئ د الله په امان